أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين صدق الله العظيم. सूरत आल इमरान सलोरमा सिपारा 149 नंबर आयत। द उहद पा गजा के मुसलमानों का तकलीफ परोसेद गटल जंग पबैलात बांधे बदल शो। द पैगंबर अलैहिस्सलाम द वफात अफवाह वरशुला मुनाफिकीन होता द शरारत यो मुक़पलास वरगला। मुसलमानान तेवील कि पैगंबर अलैहिस्सलाम पाते नशो नमन पदीन इस्लाम वले बाकी पाती शू पल जोड़ जोड़ दिन त वापस वले न औड़ू। टोले जगड़े ब खत्मी शी जोड़ दिन बंदे बयू और सोच बारा सर छेड़ छाड़ न कई। पदे बांधे द मुनाफिकानो खबासत और द मुसलमानानो बदख्वाही और दुश्मनी इख्तारा शुला। मुसलमानान तो अल्लाह पाक हिदायत वर्क कि द दुश्मनानो पदे खबर वग मगरवा दे पखपल मशवरा के मशरी कवे द द्वी न मशवरा म अखले द द्वी द मशवरो इत्तिबा म कवे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए ईमान वालो इन तुतीउ कचरिता सो ताबेदारी उकड़ला अल्लज़ीन कफरू द आगे खल्क च कुफरे करे दे यरुद्दूकुम अला आकाबिकुम वापस बचे हुई तासुलर पखपल पुंद बांधे मुर्तद बन किया फतनक़लिबू खासिरीन पस उगर दे गए बतासो खासिरीन तावानियान। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए ईमान वालो इन तुतीउल्लज़ीन कफरू कचरे तासो ताबेदारी उकल आगे खल्को च काफिर दी यरुद्दूकुम अला आकाबिकुम वापस बची दी तासो लरा अला आकाबिकुम पपुंदुस तासो मुर्तद बन की फतनक़लिबू खासिरीन पस उबगर दे गए तासो तावानियान। द काफिर द लश्कर मशर अबू सुफियान
رضی الله تعالی عنہ چې دغه وخت کې د کافرو د لښکر مشر مسلمان شوی نه و. د احد جنگ چې وشو نو ده څو خبرې د هغې نه پس پیغمبر علیه السلام او صحابه کرامو سره کړې وې. اول یې د پیغمبر علیه السلام نوم مبارک واغېست او آواز یې وکړ. پیغمبر علیه السلام آواز ورنه کړ. د نظره پناه د غره د کنډو نه پناه. بیا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته آواز وکړ نو پیغمبر علیه السلام وی جواب مه کوئ. بیا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته آواز وکړ پیغمبر علیه السلام وی جواب مه کوئ. چې جواب ونه شو نو ابو سفیان دغه وخت کې ویل وی معلومیږي چې دا درې واړه وفات شوي دي ما ته ځکه آواز ونه کړ. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چپ پاتې نه شو. وی دا درې واړه جمدي دي او ستا د زړه سوځولو دپاره الله جمدي ساتلي دي بدل بدن اخلو. بیا د خپلو بوتانو د زنده‌باد چغې ووالې وی لنا العزا ولا عزا لکم زمونږ دپاره عزا نومې خدای شته نو ستاسو خو عزا خدای نشته. وی پیغمبر علیه السلام ملګرو ته چې جواب ورکړي وی څه جواب ورکړي ورته ووایې الله مولانا ولا مولا لکم الله زمونږ دوست دی او ستاسو الله نشته ستاسو دوست الله نه دی. هبل د دوی یو بل خدای و د هغه د زنده‌باد چغې والې. جواب کې ورته د الله د ملګرتیا آواز ورکړی شو. بل الله مولاکم بلکې الله ستاسو مددگار دی. که کافر وی لنا العزا ولا عزا لکم نو الله جواب کوي بل الله مولاکم بلکې الله ستاسو مددگار دی. وهو خیر الناصرین دا الله پاک بہترین مدد والا دی. خیر الناصرین دا تمام مددگاروں نے بہترین مددگار دی. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم سنلقی زرد چمنگ با اغرزو فی قلوب الذین کفروا الرعب فضلون دا آغی خلقو کے کہ کافر دی باغی کی با رعب ورواچو بما اشرکوا باللہ پتی وجبان دے کہ دوی شریک والکری دا اللہ سرا شریک کری دی دا اللہ سرا ما اغا معبودان باطل لم ينزل به سلطانا کہ اللہ دا دوی پا خدای بان دلیل ندر آلے گلے. دا باطل خدایان باطل دی دا دوی پا حقانیت حس دلیل نشتا. وَمَأْوَاهُمُ النَّارِ اور دی ٹکانا اور دی جہنم دا دوی زیرے. وَبِئْسَ الْمَثْوَى الظَّالِمِينَ وَبِئْسَ ڈیرنا کارا دے مَثْوَى الظَّالِمِينَ ٹکانا دا ظالمانو دا مشرکانو ٹکانا دیرا خراب و ناکارا دا. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ پیغمبر علیہ السلام تا اللہ پاک وعدہ کرے وا مخی و
نو دا اللہ وعدہ دا دے جہاد پر ابتدا کے اللہ رشتی نے اخکارا کرلا دا اللہ پا حکم باندے کافران اوال کوترے کرل دا کافر پا لخکر کے وہ یا نہ کسانو چاہوی لبے دا لخکر جنڈور کولا او وہ یا نہ لیڈرانی والا ٹول کوترہ کرل ملے کرل بیا دوی وار خطا شو او تقتیدل او مسلمانانو تا اللہ پاک فتح و کامیابی ورکلا مسلمانانو کامیابی اولیدلا مال غنیمت راټولول شروع شو او پا دا غر پا کنڈو باندے یکم 50 تیرانداز مقررو اوی پا غلطے باندے اگر کنڈو پریخو دا مورچے پریخوا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دغه موقع نه پیدا واغشتلا او پشا باندې حمله وکړله د جنگ نقشه بدله شوله ولقد صدقكم الله وعده فتحقیق سره الله پاک رښتینی ثابته کړې ده وعده خپله تاسو سره رښتینی ثابته کړه لقد صدقكم الله فتحقیق سره الله تاسو سره رښتینی ثابته کړې ده وعده خپل وعده اذ تحسونهم فکم وقت چې تاسو قتلول دي کافر لرا باذن الله دا الله په حکم باندې حتی اذا فشلتم تر دې چې تاسو بزدل شولې وتنازعتم في الامر یو بل سره اختلاف وکړو په کار کې وعصیتم او نافرمانیم وکړله د پیغمبر علیه السلام من بعد ما اراکم رستو د دینا چې الله ښودلي تاسو ته ما هغه څه تحبون چې ستاسو خوښه وه فتحه م خوښه وه الله درته فتحه ښودلې وه حتی اذا فشلتم تر دې چې تاسو بزدله شولې پنځوس تیراندازو چې د غر کنډو پرېښوده پیغمبر علیه السلام خو ورته فرمایلي و چې راخوځئ مه نو دوی د پیغمبر علیه السلام حکم کې خلاف وکړ خپلو سره یې جګړه لګوله باسونه یې شروع کړل بعضې ویل دې ځای کې کلک اوسېدل پکار دي زوبه نه اکثریت وی دلته د پاتې کېدو ضرورت نشته راځئ چې مال غنیمت راټول کړو نو اکثریت ځای پرېښوده مشرکانو ته لار ورکړله هغوی پې حمله وکړله بل طرف ته د پیغمبر علیه السلام د قتل خبر مشهور شو نو دې خبرو سره د صحابه کرامو زړونو کې سستي او کمزوري راغله فشلتم بزدله شولې نو د دې بزدلۍ سبب خپلو کې اختلاف او د اختلاف سبب نافرمانی تاسو د الله د حکم نافرمانی وکړه د پیغمبر علیه السلام د حکم نافرمانی مو وکړله ولقد صدقكم الله وعده فتحقیق سره الله تاسو سره رښتینې ثابته کړې ده وعده خپله اذ تحسونهم په کوم وخت کې چې تاسو قتلول کافرو لره باذنه د الله په حکم باندې حتی اذا فشلتم تر دې چې تاسو بزدله شولې تاسو بزدله شولې وتنازعتم فی الامر تاسو د پیغمبر علیه السلام په حکم کې اختلاف وکړ نو د بزدلۍ سبب اختلاف او د اختلاف سبب څو وعصیتم من بعد ما اراکم تاسو نافرماني وکړله د پیغمبر علیه السلام د حکم خلاف هم وکړل دا سبب د جګړې شو او جګړه سبب د بزدلۍ شو من بعد ما اراکم ما تحبون
रस्तो द देना कि अल्लाह उखोलता सुता मा अगसो तुहिब्बून चिस्ता सो ख्वाखवा तासो कामयाबी ख्वाखवा कामयाबी उलीला कामयाबी न रस्तो बुज़दिल शवे मिनकुम मन युरीदु दुनिया बाज तासो के अगदी के इरादे लरल द दुनिया व मिनकुम मन युरीदुल आखिरा और बाज तासो न अगो के इरादे द आखिरत कवला बाज तासो दुनियावी माल माल गनीमत पर खुशाले खिलाड़न में मोर्चे प्रे खोदला अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाई वे आयात नाज़िले दो नमक के मां चरता महसूस करे नवा कि पमन के द दुनिया तालिब शता जदा आयात रा पेशम के मन के द दुनिया तालिबान शता बाज सासो दुनिया वाली अल्लाह पाक दजोरन अल्फाज रोड़न के बाज सासो दुनिया वाली द सहाबे किरामो द्वा डले जोड़े शुरे बाज दुनिया गुस्सा और बाज सिर्फ आखिरत को गुस्सा कम हजरात पबारा के चिरागली चिद्वी दुनिया गुस्सा तालिबी दुनिया जोड़ शू नदवी पक्कम अमल बांधने द्वी तालिबी दुनिया शू जाहिर रहा कि माले गनीमत राजमा कवुलो पर इरादा बांधे द्वी मैदान तवरगली और दक्ना अल्लाह ताबीर कड़ी कि द्वी द दुनिया तलबों को द्वी माल गनीमत रा टोलो लवरगली और दागे न ताबीर शवे रे पदी कि द्वी तालिबान द दुनिया दी उस पदे खबर लगती करो का कचरेदा कसान पदे खपल मोर्चा के बरकरार नास पाते शवे और माले गनीमत राजमा कवलो की शरीक शवे नवे नवले दवी पर माले गनीमत हिस्सा के बद कमी रागलू न चरमना माले गनीमत के बद द्वी पूरा ही सवा और द्वी के पर माले गनीमत रातो लवलो के शामिल शू वले दवी इसा मख के नजियात ना कन्नरात लल नो माले गनीमत के कमे न रात दबी पैसा के और करार न दबी पैसा के ज्यादा न रात जकर कुरान और हदीस साबित शिव कानूनदार है कि दी टोल लबम मसावी है वर्कले के ना कमी ज्यादा पक्के न रात न दबी दा अमल खालिस दुनिया तलबी न शुड़ा द दुनिया तलब न शो बल्कि द नूर मुजाहिदीन पकार के शिरकत शो नबी खुद तालिबान द दुनिया नहीं शो न वले वत खुदे द दुनिया तालिबान हुए वे तबईद और माल गनीमत रातो लवल पवक के हजरत के ता खबर अपने किताब अमन लगा कई दा तबईद नरा नो अल्लाह पाक के पैगंबर अलैहि सलाम द पारा द कम मरगरो इंतखाब कई दागुई अल्लाह दा से पाक और साफ साथी के पकड़ के बकदरे दा नरावी किताब मंगल राखी तो पदे वाला तंबीह वर्कते खत दुनिया लवरले माल के वाले तसर्रुफ ओको नदवी दग तसर्रुफ ने ताबीर करी पतलब द दुनिया दा खुले खोखा नवा अल्लाह दा नापसंदीदा के इजहार पे वो फरमायो तो सहाबे किराम अल्लाह दा से परवरिश और तरबियत करे ये भी पजर के बंदा दुनिया ख्याल न रही कि मन दुनिया को आरो मिनकुम मन युरीदु दुनिया बाज पता सुखे अगरी के इरादे लरद दुनिया
ومنكم من يريد الآخرة باندې پتا سو کې اغلی چې اراده د آخرت لرلا ثم صرفكم عنهم بیا الله پاک تاسو واړولې د اغوینا او الله مؤمنان لګیو په دې کافرو پسې ورتلل او غلولې او قتلولې نو دا کافران ته تښتېدل او لږ ساعت چې تېر شو نو دا مسلمانان د کافرانو نه تښتېدل نو صحابه کرامو ته تنبیه ورکړې شوله چې تاسو په معمولي غلطۍ معمولي کوتاهۍ باندې معامله بالکل الټه شوله خو دې کې تاسو ته سزا نه ده بلکې په تاسو آزمایش او امتحان دی پوخ مسلمان او کچه مسلمان پکې ښکاره کوي ثم صرفكم بیا الله واړولې تاسو عنهم دې کافرونه ليبتليكم چې الله په تاسو باندې آزمایش او امتحان وکړي ولقد عفا عنكم فتحقیق سره الله معافي کړې ده تاسو ته الله پاک میدان نقشه چې بدله کړله نو دی د صحابه کرامو له سزا ورکوله نه سزا یې نه ورکوله د احد په مصیبتونو کې سزا نه وه آزمایش و ولیبتلی الله چې الله پاک امتحان وکړي په تاسو باندې نو دا بطور امتحان دی سزا نه ده او چې کومه غلطي شوې ده نو د هغې الله معافي هم کړې ده ولقد عفا عنکم په تحقیق سره الله تاسو ته معافي کړې ده والله ذو فضل على المؤمنین الله خاوند ډېر لوی فضل دی على المؤمنین په مؤمنانو باندې اذ تصعدون ولا تلوون على احد هغه وخیات کې چې تاسو غرونو ته ختلې او تښتېدلې ولا تلوون على احد یو کس تم راتاوېدی نه والرسول يدعوكم في اخراكم او پیغمبر علیہ السلام تاسو پسې آواز کو را بللې فاصابكم غما بغم الله در ورسو تاسو ته غم د پاسه د غم لکي لا تحزنوا چې غمجن نشئ على ما فاتكم فهغه څه چې تاسو نه فوت شو ولا ما اصابكم ون فهغه چې تاسو ته کوم مصیبت در ورسېد والله خبير بما تعملون الله خبردار دی بما فهغه څه باندې تعملون چې تاسو کوم عمل کوئ اذ تصعدون هغه وخیات کې چې تاسو ختلې غرونو ته تصعدون تختېدې نو غرونو ته ځنګلونو ته تختېدې د یرم شاته کتل نو پیغمبر علیه السلام په خپل ځای مضبوط ولاړو او تاسو ته کتل تاسو په دې تیغ ته خفه کېدو نو اواز خو پیغمبر علیه السلام کو خو چا نه اورېده نو کعب ابن مالک په زوره چغې کړې پیغمبر علیه السلام دلته دی صحابې راشي اذ تصعدون هغه وخیات کې چې تاسو ختلې غرونو ته ختلې ولا تلوون على احد واپس نه راتلې تاسو نه راتاوېدې على احد هېڅ یو کس ته والرسول يدعوكم پیغمبر علیہ السلام را بللے تاسو فی اخراکم رستنا فاصابکم غما بغم پس در ارسید تاسو تدروی رسو تاسو تا غم دپاس دغم لکی لا تحزنو چی غم جن نشے علا ما پا اغسفاتکم چی تاسو نفوت شو کامیابی درنا العاللہ
مال غنیمت در نلال پاغی غمجن نشے ولا ما اصابکم نفعغت جتاسو تا تکلیف در رسید لے پیغمبر علیہ السلام آوازن کول الی عباد اللہ الی عباد اللہ اے دا اللہ بندیانو ما تراشی ما طرف تراشی نرات لے پیغمبر علیہ السلام ہم غمجن کو فبدل کے خدای غم تاسو لدر کو کعب ابن مالک کہ چغی والے ہرے کے تردید شدنے خبرے کہ پیغمبر علیہ السلام قتل شویر پیغمبر علیہ السلام نہ قتل جملے لے پیغمبر علیہ السلام تے صحابہ تے چغی والے اگوی نورے لے ذکر لرے تختی دلیو نہ کعب ابن مالک چې ورپسې شو نو د هغه اواز یې واورېده د پیغمبر علیه السلام اواز نه اورېدلو اصل وجه ګبراهټ و دا خلک یېرېدلي وو چې پیغمبر علیه السلام شهید شو نو د پیغمبر علیه السلام په دې بلنه کې د دې خبرې تردید خو نه او اواز د خلکو ونه پېژنده نو ځکه رانغلل او دا کعب ابن مالک پچغه کی د دې خبره تردید دی چې پیغمبر علیه السلام وفات دی وینا حیات دی دلته دی راشه په دې د خلکو تسلیو شوله او بیا راجمع شو دې ته تکلیف رسېدل سزا نه وه بلکې دا آزمایش و امتحانو د خالص مؤمن او د منافق اصابکم غمن دے الفاظو نقو معلومیگی چی سزای ورکڑی دا نو دا دوارو خبرو تطبیق دا سے دی چی شکل خدا سزا وو خدا سزا مربیانوا اللہ دا دوی تربیت پکو اصلاح ولکولا لکا پلار چی زوی وحی یا استاد شاگرد وحی نخکاری خو سزا خدا استاد یا دا پلار د دې شاګرد او د بچی پرورش او تربیت پې کوي دا حقیقت کې سزا نه ده حاکم چې کومه سزا ورکوي دا سزا ده لیبتلیکم دې نه معلومیږي چې دې کې حکمتونه آزمایش او حکمتونه پکې انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا دین معلومیږي چې دې بزرګانو نه مخکې لغزش او کوتاهي د شیطان په لمسون شوې وه جواب دا دی چې ظاهري سبب د شیطان دا لغزش و چې دا صحابه کرام یې خطا کړل د شیطان یو تمه وه هغه تمه هغه پوره کړله خو اوس د دې لغزش نه وروستو راتلونکې نتیجې هغې کې حکمتونه دي لیبتلیکم چې بیان الله کړی دی د شیطان د صحابه کرامو ته بعضې ګناهونه ور یادول او د هغې نه پس د الله سره ملاوېدل د هغې نه منې کول د الله سره مخامخ کېدل ملاوېدل الله ته نږدې کېدل دا د شیطان خوښ نو نو د جهاد نه منې کول دوی د خپل اصلاح دپاره چې فکر کو د هغې نه منې کول یوه ګناه چې بنده وکړي د دې اثر دا وي چې بلې ګناه ته زړه کېږي یو ګناه بله ګناه راکاږي لکه یو نیک عمل چې وکړي نو هغه د بلې نیکۍ خواهش کوي او یو بدي چې وکړي نو هغه د بلې بدۍ خواهش کوي د یوې نیکۍ نه وروسته په زړه کې د بلې نیکۍ مینه او رغبت پیدا کېږي نو بعضې بزرګان وایي ان من جزاء الحسنة الحسنة د یوې نیکۍ بدله دا چې بله نیکي وکړې بعدها د دې نه وروسته وان من جزاء السیئة السیئة بعدها او د بدۍ
سزا داره چې ورپسې به بله بدي کوي. نو د صحابه کرامو اوچت مقام دی. 50 تیراندازو د پیغمبر علیه السلام حکم کې کوتاهي وکړه، د هغې نقشه د هغې اثر دا و چې ټوله نقشه د جنګ بدله شوله. نو دا یو اجتهادي غلطي و او اجتهادي غلطي کې ټول لښکر ته تکلیف ورسېده، پیغمبر علیه السلام ته هم تکلیف ورسېده. خو دغه کسان الله پاک معاف کړي دي، اعلان شوی دی چې دوی خدای پاک معاف کړي دي. د صحابه کرامو مقام اوچت دی، زورنه ورکړې شوله خو الله معاف کړي هم دي. عام مخلوق لا د دې خبرې اختیار نشته چې د صحابه کرامو په خپلو کې کوم اختلافات تیر شوي دي او هغه اوس یادوي او وایي چې فلانې صحابي چې نه هغه دا ګناه شوې ده او فلاني نه دا شوې ده. صحابه کرام د ګناه نه پاک نه دي، ګناهونه ترې شوي دي خو سره لرې الله بخلي دي. الله د دوی د مغفرت اعلان کړی دی، رضی الله عنهم ورضوا عنه. اوس دې نه پس چې د عیب نسبت دوی ته څوک کوي دا سړی ګناهګار او خطاکار دی. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما په مخ کې یو ځل د بعضو صحابه کرامو ذکر چا وکړ او په هغوی پسې بد وویل. نو عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ورته وفرمایل د کوم څیز د معافۍ اعلان چې په خپله الله کړی دی د هغې یادول او د هغې طعن او پیغور هېڅ چاته دا حق حاصل نه دی. د اهل سنت والجماعت د عقایدو په کتابونو کې اتفاق په دې خبر راغلی دی چې تمام صحابه کرام د دې تعظیم واجب دی او په دې باندې د اعتراض کولو نه پرهیز واجب دی. نو د دې به ذکر خیر کې بد به نه وي. اعتقاد اهل السنة تزكية جميع الصحابة والثناء عليهم. وإلى أهل السنة والجماعة عقيدة دارا کہ تمام صحابہ کرام عادلان دی، قابل اعتماد دی او د دې ذکر د مدح او د ثنا سره وکړي. يجب تعظيم الصحابة، واجب د تعظیم د صحابه کرام كلهم د ټولو، والكف عن القدح فيهم او د هغوی د اعتراض نه ځان منع کول واجب دي. اهل سنت والجماعت دا عقیده لري چې تمام صحابه کرامو په منځ کې کوم اختلافات راغلي تر دې چې جنګونه هم شوي دي نو په یو باندې من اعتراض نشو کولی، دې نه منع شه. که تاریخي روایاتو کې څه راغلي وي نو اکثر تاریخ کې دروغ وي او دې کې دشمنانو کافرانو لاس وهلي وي او که بعضې پکې کمی بیشي سره څه راغلي وي نو دغه د صحابه کرامو اجتهاد دی او مجتهد که خطا شو نو هم ګناهګار نه دی، که صحیح و نو 2 ثوابه دي او که مجتهد خطا شي نو 1 ثواب دی. او بله وجه دا ده چې ان الحسنات یذهبن السیئات، نیک عملونه بد عملونه معاف کوي، دا نیک عملونه د بدو عملونو کفاره ده. او صحابه کرامو چې کوم نیک عملونه کړي دي هغه څه د ټولې دنیا خلک نشي کولی. نو صحابه کرام الله بخلي دي، بل چاله حق نشته چې په هغوی پسې بد ووایي. فأصابكم غما بغم
پس اللہ در ارسو تاسو تا غم دا پاس دا غم لکی لا تحزنو چه تاسو غم جن نشے علا ما فاتکم پا اغس چه تاسو نفوت شویری ولا ما اصابکم او نفا اغس باندے چه تاسو تکم تکلیف رسید لیوی دا پیغمبر علیہ السلام ظلم تنک دا غی پا بدل کے پتاسو تنسیار آلا دا غم پا بدل کے غم ملو شو چه مخ کے خیال کے کہ دا پیغمبر علیہ السلام حکم کی خلاف ورزی نکی کہ نفع رسی ہم کہ نقصان یہ ہم فاصابکم غما بغم تاسو اللہ غم درک دا پاس دا غم یعنی یو غم تاسو تدور سے کہ اول فتح وا کامیابی وا نو کامیابی در نلارا نو دا یو غم دویم غم دا کہ تاسو خکل مشران تاسو پا مخ کے زخمیان شو شہیدان شو یو غم دا پاسا بل غم دا لگے او بل غم دا دا طول نلوی غم کہ دا پیغمبر علیہ السلام دا شہادت خبر در کی مشہور شو نو بل غم امراغے نو دا آخری غم دا شو کہ مخکینی غمون در نا ایر کن فتح وا پی خپیر زخمیان شوے شہیدان شوے پدے خپیر او بل غم چراغے کہ پیغمبر علیہ السلام شہید شو دا مخکینی غمون در نا ایر کن فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا كغم جن شيء على ما فاتكم فاغس چتاسو نپوت شو فتحوا غنیمتو دادا نپوت شو ولا ما اصابكم ونفاغس چتاسو زخمونو تکلیفونو در غلیری والله خبیر اللہ خبردار دی بما فاغس باندے تعملون چتاسو کم عمل کوئے سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين